نن چې ورسره په څه باندې خبرې کوم د صحافت په موقع باندې نه بلکې عملي سوشل ورکر ځان ثابت کو په خپل باندې تاسو په ریسکیو جیکټ کې وینئ چې کوم متعلقان ګیر شوي وو د هغې لپاره دی په خپله باندې تللی او دغه ریسکیو اپریشن کې حصه اخیستی نصر الله صاحب د ټولو نه اول راته ده ووایي چې اوبو کې نه مخکې داسې تجربه وکړه نه که فرسټ ټایم ورکو شوئ ډېره مننه چې ستاسو د چینل او زه تاسو ته ووایم چې زما په ډومبي ځل باندې دومره ډېرې اوبه چې وي تقریبا 94,000 کیوسک اوبه وي او په هغې کې چې دی نو بیا بوټ کې تلله او بیا 15 کسان چې دی نو هغه د ریسکیو کولو چې کوم کوریج و هغه ما کوو نو یقینا چې دا زما دپاره یو نوی کار م او ډینجر کار م خو بل طرف ته به چې زه تلمه نو ما په زړه کې دا احساس و چې ما سره د ریسکیو 112 ډېر تکړه مشران چونکې عمر لکه مونږ کتلي دي نو افسران چې دي نو دغسې چې کله ریسکیو کېږي نو په هغې کې هغوی حصه نه اخلي برخه نه اخلي خو نن یو نوي شان شی مو ولیدو چې نن د 400 چې کوم د ریسکیو 112 اهلکارو جواد خلیل صاحب ورسره چې نن عبدالعلیم صاحب هغوی خپله چې د اپریشن لیډ کو نو ما ته هم بیا هغه بوسټینګ کېده چې آیا دوی مشران دي دوی دې کې تللی شي نو ولې ما څه دغه دی زه به هم چې دی نو خپل د صحافت خدمات چې دی نو دوی له به ورکوم یقینا چې کله موږ دغه ته ورسېدو د دریاب منځ ته لاړو او ما ته خو احساس و بل چا ته خو پته نه وه چې دې ټایم کې 94,000 کیوسک اوبه چې دي نو په دغې دریای سوات کې روانې دي خو موږ سره هلته کې کوم چې 15 کسان چې دي نو هلته کې ریسکیو کولو او نو موږ سره د هغې ډېر زیات غم و موږ چې دا په هره طریقه باندې چونکې موږ کوریج وکړو دلته کې ریسکیو اهلکار چې دی نو هغه په موقع باندې موجود و ایون دا چې زمونږ د کوریج په دغه باندې چې دی نو وزیر اعلی کور کمانډر ډي سی صاحب ټول ایون دا ده چې هیلي ته پکې چې دی نو دغه وشو چې تاسو هغې چې دی نو الرټ کړو چې کله هم داسې ناخوشګواره پیښه مخې ته راځي نو هیلي به راځي هلته کې به هر حال هلته تلله هلته بیا هغه کسان ریسکیو کولو هغه یو نوي شان زما په صحافتي چې کوم تقریبا 15 کاله زما خدمات دي نو دا یو نوې تجربه وه چې په هغې کې کامیاب هم الحمدلله ډېر خوشحاله شو چې موږ هلته کې لاړو خو دلته به ستاسو د شیشې په وساطت ده ووایم چې هلته کې ما یو د پښتنو یو بېحسي هم هلته کې ولیدله هغه بېحسي دا وه چې موږ هلته کې د انسانانو زندګۍ بچ کولې او هغوی به زموږ د منډې والې زموږ د ریسکیو ټیم اهلکار مشر چې کوم دی جواد خلیل صاحب او عبدالعلیم صاحب یا د هغه نور ټیم چې دی د خلکو د زندګۍ د بچ کولو دپاره به چې دی نو منډې هغوی پسې والې چې راشئ موږ تاسو بچ کوو تاسو لرګي پرېږدئ تاسو راشئ موږ تاسو له لایف جاکټ یې دلته کې وروړي دي موږ تاسو له چې دی نو بوټ دلته کې روستي دي دلته کې چې دی نو د هیلي دپاره موږ چې دی نو دغه کړی دی کال کړی دی خو په هر حال د هغې باوجود هم چې دی نو هغه خلک چې دی نو په مشکل باندې موږ هغوی پسې کم از کم تاسو ته چې زه ووایم نیمه ګنټه هغوی پسې موږ منډې والې دي هلته کې نیمه ګنټه موږ هغوی پسې منډې والې دي هغه هم چې دی نو بیا هلته کې ګیر کړي دي هلته کې او لکه د هغې نه پس چې دی نو هغه بیا موږ چې دی نو هغوی له جاکټ یې ورکړي او بیا چې دی نو هغه موږ په بوټ کې کېنولو او هغه هم بیا راوستل الله صاحب تاسو د بېحسۍ د یوې بېحسۍ خبره وکړه خو زه یم چې دغه دویمه بېحسي وه د هغې نه مخکې غټه بېحسي دا ده چې د 3 لرګو دپاره خپل ژوند په خطره کې اچول د دې بېحسۍ حوالې سره به څه ویل غواړئ کله چې موږ هغه کسان کېنول نو هغه سره ما یو 2 خبرې مو کړې دغه کې او هغه یقین وکړه هغه خپېمان هم نو په هغې باندې هغه وی بالکل ویده موږ لرګو له راغلي وو ما ورته وي تا به څومره لرګي نیولي وي د 10 روپو لرګي مې تر دې وخته پورې نیولي نو ډېر ما هم خندله او خفه هم شوم خندا مې دا وکړه چې ستا زندګي څومره قیمتي ده او ته د 10 روپو دپاره چې دی نو تاسو 15 کسانو چې دی نو خپله زندګي په دو باندې لګولې وه او خفه په دې شوم د پښتنو په بېشورۍ باندې خفه شوم د پښتنو په کمعقلتیا باندې خفه شوم او د پښتنو په کم عقلی باندې په دې وجه خفه شوم چې د الله بندیانو دا خو اوبه دي دریاب دی تباهي ده قدرتي آفت دی دا خو چا سره لوبې نه کوي او چې بیا یو سو نو بیا مونږ دغه وایو دا د حکومت غفلت او د انتظامیې غفلت او نصر الله صاحب مونږ سره هم دغه خپل اوپینین شیر کړل په کومه چې عملي په ریسکیو اپریشن کې حصه واخیسته هغې تجربه هم مونږ سره شریکه کړله یقینا چې د کشرانو په حیثیت به مونږ هم د آینده لپاره دغه موټیویټ کوي خوشحاله راته اوسئ قرباني ستاسو پروګرام زه ګورم زه خوښوم هم او باقاعده چې دی نو موږ هم ستاسو نه ډېر زده کړه هم کوو او صحافت کې یو دا شی دی چې په هغې کې ما د یو مشر صحافي نه ده اورېدلي و زموږ یو استاد دی هغه وایي چې په صحافت کې چې دی نو لکه اهل قل نشي کېدی ته به چې ډېر نه 2 ټکي په ورځ کې زده کوه خو چې ستا په علم کې اضافه کېږي نو موږ ستاسو نه هم زده کړه کوو موږ د نور ملګرو نه هم زده کړه کوو او
تاسو له حوصله هم درکو چې ډېر ښکلي کار هم شروع کړی دی زمونږ هم چې کوم ځای کې د تعاون ضرورت دی د مرستې ضرورت دی نو موږ به بالکل حاضر یو ټیک ده نصر الله صاحب الله هم قدر وکړه په الله ګران شي او زما لپاره د استاد حیثیت لرئ مشر یې او صحافت کې د نه مونږ ډېره زده کړه کړې ده خوشحاله راته اوسئ ژوندي اوسئ جي